دنیا دا ژوند چې دی نو دا ټول لوبې ټوکې دي. دارنګه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې الدنیا ملعون وملعون ما فيها الا ذکر الله او عالم او متعلم. نبی علیه السلام فرمایي چې دنیا ملعونه ده او سچ په دنیا کې دي دا ټول ملعون دي الا ذکر الله سوا د الله تعالی د ذکر او دغه رنګي عالم او متعلم عالم او طالب علم دا ملعون ندي د دین علاوه د څومره سيزونه یا ټول ملعون. دلته کې خبر ذهن درازي چې دنیا هو د لوب او ټوکو ده دا ملعون ده د الله د نظر نه لري ده خو دې څه نه ده. الله پاک دې استثناء کړی ده چې ذکر د الله چې دی دا ملعون نه دی. دغه رنګي طالب او عالم دا چې کوم دی ملعون نه دی. امام جزری رحمه الله فرمایي چې کوم کار د الله تعالی چې کوم کار د الله تعالی د اطاعت مطابق کیږي نو دغه چې کوم دی په ذکر الله کې داخل دی. انسان ځان له حلال رزق ګټي د په ذکر الله کې داخل دی. انسان چې کوم دی دې ځان له کار او کسب کې د په ذکر الله کې داخل دی. خپل بچو له ګټه وټه کې د په ذکر الله کې داخله. دغه رنګ انسان د ضرورت چې څومره سامان دی ددو په د باندې د چا حقوق دي دغه ورکول دا ټول په ذکر الله کې داخل دي. نو د سنه چې ټوله دنیا خو هغه ملعونه ده چې هغه د ذکر الله نه بهر وي. مطلب دا چې نه بګي د دنیا پیدا وي نه بګي د آخرت پیدا وي نه بګي د دنیا پیدا وي نه بګي د آخرت پیدا وي. نو هغه سیس چې د شریعت خلاف دی دغه دنیا چې کوم دی ملعونه ده. ټوله دنیا ملعونه نه ده. ومل حیات الدنیا او ندی دا ژوند د دنیا الا لعب مگر ټوکی دي مگر لوبي دي ولهو او تماشه ده. نو لعب او لهو دا هغه ژوند د دنیا دی چې کوم ژوند هغه د ذکر الله نه بهر وي. تاسو ته مو وی چې امام جزیری رحمه الله فرمایي چې دا ټول سيزونه په ذکر الله کې داخل دي هغه چې د شریعت مطابق هغه چې د شریعت مطابق او د شریعت نه چې بهر وي د شریعت نه چې خلاف وي نو هغه په لعب ولهو کې داخل او چې په شریعت په حدود کې دننه وي نو دغه په لعب او لهو کې داخل نه دي. ولدار الاخرته او خامخا کور د اخرت خیر ډیر غوړه دي للذین ده کسانو د پاره یتقون چې دوی تقوادار وي دي یریږي د الله نه. افلا تعقلون آیا بس تاسو عقل نه لرئ؟